مونږه په لاست ویډیو کې ګرامر او د ګرامر پارټ چې کوم دي هغه تاسو ته ایکسپلین کړي وو. اوس راځو د ټینسز یو د پریزنټ نه یو ټینس راخلو، پریزنټ انډیپینډنٹ ټینس، هغه تاسو ته ایکسپلین کوو. که تاسو زموږ لاست ویډیو نه یې کتلی نو هغه تاسو کتی شئ اني ټایم، په ډسکرپشن کې د هغې لینک موجود دی. تاسو که وکتل نو زموږ ته به هم لږ اپریشیشن میلاو شي، ډېره مهرباني به ستاسو او تاسو به د هغې نه مستفید کیدی هم شئ. اوس راځو مونږه نن په پریزنټ انډیپینډنٹ ټینس باندې تاسو ته لږ لیکچر درکوو. present indefinite tense دې ته present simple tense هم وایي یا simple present tense. simple present tense ورته هم ویلی شي. دا ټینس چې کوم دی بدی کې د اردو د پہچان دپاره چې کوم دی زموږ سره علامات دي. هغه څه دي؟ تا ہے، تی ہے، تے ہے، تا ہوں وغیرہ وغیرہ. یو سره کولی کو چې نور هم د دې علامات کیدی شي خو زیاتر دقه یي. نو د انګلیش کې چې کوم دی د دې د سټرکچر به هغه څنګه یي هغه هم تاسو ته زه لیکمه. انګلیش کې به د دې جملې څنګه جوړومه. په دې ټینس کې چې زموږ سره افرمیټیو جملې د هغې به سټرکچر څنګه وي هغه تاسو ته لپاره زه یو فارموله لیکمه. د هغې فارموله چې فالو کوئ نو ډېر په اسانه باندې به تاسو د دې دغه کولی شئ هغه جملې که کنورټ کول وغیره یا صحیح، یا تاسو خپل انګلیش هم د دې صحیح انګلیش چې کوم دی هغه په مدد سره بیا تاسو زده کولی شئ چې ګرامیټیکلي ستاسو انګلیش صحیح وي. په دې کې زموږ سره لاول راځي ایس پی او پیټرن فالو کېږي. په دې کې لاول سبجیکټ دي، بیا راځي فرسٹ فارم آف ورب، بیا آبجیکٹ. بدې دا سټرکچر تاسو ته ما ولیکو خو بدې کې به یوه خبره یاد ساتئ چې کله زموږ سره هغه به تاسو ته خیر زه اوس ولیکم هم چې کله زموږ سره دا سبجیکټ چې کوم دی یعنی دا کار کوونکی دا څوک چې دا کار کوي یا د چا په باره کې موږ خبره کوو دغه چې کوم دی چې دا زموږ سره تھرډ پرسن سنګولر سبجیکټ نو بیا به موږ دلته کې د ورب د فرسټ فارم سره د ایس یا ای ایس اضافه کوو. او دا سوال هم پیدا کېدی چې دا ایس یا ای ایس دا اضافه موږ ولیکو نو په دې باندې ډېر کسان چې کوم دي هغه پوهه نه دي. دا موږ د دې لپاره کوو دا ورب چې کوم دي وربس ټوټل ورب چې کوم دي دا د دې دا فرسټ فارم چې دي دا زیاتر چې کوم دي دا څه دي دا په پلورل فارم کې دي. نو دا ایس یا ای ایس چې سره موږ دا کوو دا به دغې باندې موږ څه کوو سنګولر کوو. هسې خو په انګلیش کې چې کوم ورډ چې هغه چې پلورل کوي نو د هغې په ایس یا ای ایس ایډ کولو سره هغه بیا پلورل کېږي. خو دا وربس داسې دي چې دا آلریډي دا پرولري دا تاسو بیا په ایس یا ای ایس لګولو سره چې کوم دی دا تاسو سنګولر کولی شئ. یو نوٹ په ولیکو دلته کې هغه تھرډ پرسن سنګولر سبجیکټ هم سره څه کېدی شي هی دی شي دی اټ دی یا سنګولر ناون. کی صورت میں فعل کی پہلی فارم کے ساتھ
एस या ES का इजाफा किया जाएगा। دا زموږ سره یو نوٹ مونږ کې ولیکو او د اس اضافه په کوم صورت کې کیږي او د ES اضافه په کوم صورت کې کیږي. د ES اضافه خبره به وکم دا لږ اسانه ده. د اس باقي چې کوم پاتې شو هغې کې به د اس اضافه کوو د فرسټ فارم سره. ES اضافه به په هغې صورت کې کیږي هغه ورب ته به مونږ وګورو اولني فارم ته چې په هغه کې د هغې انډینګ ورډس چې کوم دي هغه صحیح هغه SE یا ډبل SE یا CHE یا SHE یا OE نو دا به عموما په ES باندې مونږ بیا دغه دغه کوو سینګولر کوو او د دې نه علاوه چې کوم وي نو هغې سره به اس لګوو چې کله زموږ سره صحیح سبجیکټ د څوک چې دا کار کوي د هغه هی شي ایټي یا سینګولر نه ونی مطلب نیمینګ ورډ یا بل څه نه ونی چې سینګولر نو دغه اضافه به سره بیا کیږي او که دغه پکې نه نو بیا د باقي مانده سره به بس دغه سمپل پیټرن چې کوم دی به دغه طرز سره به دغه لیکل کیږي. اوس د اردو یو جمله اسانه غونته کې زه لیکمه وہ اسکول جاتا ہے. وہ اسکول جاتا ہے هغه اسکول ته ځي. دا هغه چې کوم دی دا زموږ سره یو درېیمګړی کس دی مطلب هی دی. جاتا ہے دا سره دا زموږ سره به هی راځي که فرض کا جاتی ہے دا به بیا شي دا هم څه درېیمګړی دی خو هغه فیمیل دی مؤنث دغه دپاره راځي. نو دلته کې چې کوم زموږ دا جمله جوړو نو زموږ ته سبجیکټ معلوم شو چې زموږ سبجیکټ سره هغه هی دی نو هغه مونږ بیا په دې نوټ کې لیکلی دي چې د اس یا ES اضافه به کوو. نو د جا نه د ورب چې کوم دی د دپاره راځي ګو نو تاسو ته ما ویلو چې کله او په انډینګ ورډس کې راځي دا یو ورب په اولني فارم کې نو بیا به سره ES اضافه کېږي نو دا به څه شي هی ګوز او ټو به راشي بیا سکول هی ګوز ټو سکول. داسې نورې جملې هم کېدی شي. اوس مثال په طور دا د دې په ځای صحیح چې میں اسکول جاتا ہوں یا وہ اسکول جاتے ہیں نو بیا به دا اضافه نه کېږي. میں اسکول جاتا ہوں بیا به زموږ سره دا جمله چې کوم ده آئی گو ټو اسکول. بیا که فرض کا ہم اسکول جاتے ہیں وی گو ټو اسکول. وہ اسکول جاتے ہیں هغه دي درېیمګړي کسان دي تھرډ پرسن دي خو بیا هم جمع دي. موږ د واحد خبره کړله چې واحد دي زموږ سره نه سینګولر نو بیا به د اس یا ES اضافه کېږي نو په هغه حالت کې هم بیا به دی ګو ټو اسکول شي بیا به اضافه نه کېږي. او اوس زموږ امید دی چې تاسو به دې اگزامپل په مدد سره تاسو دا کلیر شئ. اوس د نیګیټیو جملې جوړول لپاره چونکې زموږ سره وخت کم دی موږ د خپل ویورس چې کوم دي نو په لږ وخت کې چې کوم دی د ډېر دغه نه مستفید کړو. اوس یو بل مثال موږ اخلو هغه په اردو کې یو جمله جوړو چې هغه د هغې بیا موږ انګلیش ته کنورټ کوو. موږ کنورټ کولی شو که نه हम क्रिकेट खेलते हैं دا اوس فرسٹ پرسن سبجیکټ خو په پلورل فارم کې دی په جمع دا کې دی مونږه کرکټ کوو هم کرکټ کھیلتے ہیں. نو د هم دپاره سبجیکټ سره راځي وی راځي او د کھیلنا دپاره راځي پلی وی پلی کرکټ. دلته کې مونږه اضافه ونه کړه ولې دا زم سره په پلورل فارم کې دی. یو دا چې تھرډ پرسن سینګولر سبجیکټ هم نه دی او په پلورل فارم کې هم دی. که دغه وی هم د دې په ځای دا وهو کرکټ کھیلتے ہیں نو بیا به هم صرف سبجیکټ به چینج راتلو دی پلی کرکټ به راتلو. نو د دې اسانه طریقه ده. ټینسز د زیاتره خلک یادېږي چې یاره دا ټینسز ګران دي یا داسې ټینسز چې د پریزنټ زمانې دا چا یې زده کړلو دې کې لږ فرق دی. د دې په مدد سره بیا د پاسټ هغه د فیوچر هغه ټول په ډېر په اسانه باندې زده کړی کېدی شي. په دې کې لږ فرق وي د ورب فرق راځي یا د هیلپینګ وربس فرق راځي. نور دا ټینسز چې کوم دي ټول یو شان دي. ډېر اسانه طریقه ده. انشاءالله موږ به د خپلو ویډیوز کې چې کوم دی خپل پوره کوشش کوو چې ټول خلک زموږ چې کوم ویورز دي چې هغه دا په اسانه باندې زده کړي. اوس موږ راځو نیګیټیو سینټنسز لا. د نیګیټیو سینټنسز سټرکچر به څنګه وي د هغې د فارمولې په مطابق تاسو زده کړه کولی شئ. په دې کې به زموږ سره لاول راشي سبجیکټ بیا به راشي ډو اور ډز
بیا به ناٹ شي بیا فرست فارم اف ورب بیا زم سره سره object یا فول سټاپ. مونږ چې کومه جمله لیکلې وه وہ اسکول جاتا ہے دا که فرض که اوس مونږه نیګیټیو کول غواړو نو دلته کې به مونږ څه ولیکو وہ اسکول نہیں جاتا ہے په اردو کې خو جدا طریقه شوه. اوس که د دا جمله بیا مونږه انګلیش ته کانورټ کوو د دې فارمولې مطابق نو زموږ سره به هغه زوړ حساب کتاب دی سبجیکټ به څه راشي هی به راشي. اوس سوال دا پیدا کېږي چې دلته کې ډو ولګو که ډز ولګو دا به څنګه راځي. نو زموږ سره هغه قاعده ده د دې هی شي اټ او سینګولر ناون دپاره چې کوم دی مونږ د اس یا ای اس اضافه به کوله. دا ډز چې کوم دی دا هم دقه ډو دی خو د هغه ای اس اضافه سره کړی شوي دی نو ډز ترې جوړ شوی دی. نو زموږ سره به هم حق خبره به د اس یا ای اس هغه چې زموږ سره سبجیکټ هی شي اټ یا سینګولر ناوني نو دا به زموږ سره بیا سره راځي ډز به راځي. نو هی ډز بیا به ناٹ شي او بیا هغه فرست فارم چې کوم دی هغه ګو د هغې نه هغه ای اس دلته کې راغلی دا به بیا ګوز نه دا به ګو راځي زموږ سره. هی ډز ناٹ گو ټو سکول. دغه شانتې که فرض کا د دې وهو په ځای میں اسکول نہیں جاتا ہوں شي نو بیا به آئی او بیا به ډز ناٹ نه لګي دا په ځای به څه راځي ډو. د هی شي اټ یا سینګولر ناون سره به ډز لګي او د دې نه علاوه چې کوم دي آی وی دی یو وغیره یا جمع ناونس چې کوم دي په پلورل فارم کې هغې سره به بیا ډو ناٹ راځي. هی ډز ناٹ گو ټو سکول آی ډو ناٹ گو ټو سکول یو ډو ناٹ گو ټو سکول وی ډو ناٹ گو ټو سکول دی چلډرن ډو ناٹ گو ټو سکول داسې قسمه دغه راځي نو بیا به ډو ناٹ راځي. بله جمله مونږه لیکلې وه هغه به اوس مونږه په نیګیټیو حالت کې ولیکو هم کرکټ نہیں کھیلتے مونږ دا یو شان جملې ځکه لیکو مونږ چې وی ورځه ته پته ولګي چې په افرمیټیو کې دغه جمله لیکلی کېده نو په کم حالت کې او اوس په نیګیټیو کې لیکلی کېده نو په کم حالت کې لیکلی کېږي او څنګه لیکلی کېږي. دغه شان دی بیا په انټراګیټیو کې د هغې طریقه کار تاسو ته معلوم شي نو یو شان جملې ځکه لیکو چې تاسو ته اساني وي. تاسو ته ما وویل چې دا هی شي اټ او سینګولر ناون نه علاوه چې کوم زموږ سره سبجیکټ راځي نو موږ به هغه بیا څه کوو ډو ناٹ په لګو. دا وي دی نو موږ ته پته ولګي چې وي ډو ناٹ کھیلنا لپاره راځي پلی کرکټ وی ډو ناٹ پلی کرکټ. امید ده چې دې دوه جملو په مدد سره به تاسو ته فرق معلوم شي او طریقه کار به تاسو ته معلوم شي. اوس راځو انټراګیټیو سینټنسز له. د انټراګیټیو سینټنسز سټرکچر چې کوم دی هغه زموږ سره ډو ډز به د فقرې شروع راشي بیا به زموږ سره سبجیکټ شي. د سبجیکټ دا اس چې دی دا ما دلته کې سمال ولیکو دلته کې دا زموږ سره د جملې دویم ټکی به راځي نو دا به سمال که فرض که دی اول نو بیا ولنی دا د انګلیش په رولز کې چې کوم دي دا دي نو دا د جملې اول ټکی چې دی هغه مونږ کیپیټل لیکو یا پراپر ناونز وغیره پکې راشي. خیر دی که هغه په منځ کې یا په اخره کې ولنی هغه هم کیپیټل لیکلی کېږي چې نور هم دي او تاسو ته بیا انشاءالله په بله ویډیو کې ایکسپلین کړو. سبجیکټ دی بیا فرسٹ فارم آف ورب دی بیا آبجیکٹ دی بیا دلته کې څه راځي ساین آف انټاروګیشن به راځي. ځینې کسان چې دي جمله بالکل صحیح ولیکي خو دا کوېسچن مارک چې کوم دی دا ته هیر شي دا ډېر زیات امپورټنټ دی د انګلیش د رولزو مطابق او دا جمله به بیا ستا غلطه کوي. اوس جمله کې کوېسچن شی او کوېسچن مارک ورته نه وي نو دا به بیا غلطه راځي. نو د فول سټاپ او د کوېسچن مارک وغیره د دې ډېر زیات خیال ساتئ. اوس هم دغه جملې لیکو کیا چې سوالیه کوو نو څنګه به شي کیا وہ اسکول جاتا ہے کیا وہ اسکول جاتا ہے. د دې لپاره طریقه کار دغه وهو چې کوم دی دغه هغه دریم ګړی کس دی تھرډ پرسن دی
نو دې کې زم سره به څه راځي په شروع کې تاسو ته معلومه ده ډز بیا به وهو نو هی ډز هی او پسټ فارم زم سره گو شو بیا ټو سکول ډز هی گو ټو سکول او سوالیه نشان به نه هیروئ دغه شانتې دا دویمه جمله که موږ دا کو د ځان نه خو څوک سوال نه کوي خو خیر دغه جمله باسي ستاسو د پوهې لپاره دغه به هم موږ سوالیه ته بدله کړو چې کیا هم کرکټ کھیلتے ہیں دلته کې به زم سره دغه جمع دی ډو به راشي ډو وی پلی کرکټ او کوېسچن مارک دا زمونږه په یو ساده طریقه باندې تاسو ته مونږه سمپل پریزنټ ټینس یا پریزنټ انډیپینډنټ ټینس چې کوم دی هغه ایکسپلین کو امید دی چې تاسو به دې نه څه نه څه ګین کړي او که فرض که تاسو مونږ ته څه ترزم پکې دا کې څه کوتاهۍ څه کمی په دې طریقه کار کې نو تاسو مونږ ته هغه د کمنټس په ترو باندې ویلی شئ او د ویډیو کتلو لپاره ډېره ډېره شکریه